ار اغا دکاندار خلقو د ضرورت او خلقو ته حاجت ایثار کړی وي چې دا به نرخ وکړي او دا کس باندې د الله د طرف نه لعنت وریږي. کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی غلا رزق دا د بهر نه راوړي خپل علاقې ته د پاره د دې چې خلقو ته دلته په مناسب نرخ باندې ورکي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی مرزوق دی سړي ته د الله د طرف نه به رزق میلاویږي. والمحتکر ملعون او کم سړی چې دا رزق غلا هغه ذخیره کوي ایثاروي او خلقو ته نه ورکوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی ملعون په دې سړي باندې د الله لعنت وریږي. یعنی کم سړی چې د بهر نه غله راوړي د نورو ښارونو نه او په خپل کلي او علاقه کې خلقو ته په مناسب نرخ باندې ورکوي نو دې سړي ته به د الله د طرف نه رزق دی دکاندار ته دی بیپاري ته دی کاروباري ته به د الله د طرف نه رزق ورکولی شي ځکه چې یو خو دته خلق دعاګانې کوي بل خلقو ته دا سیز په آرام او په راحت میلو شي نو هر کس دته دعاګانې کوي نو دې سړي ته د الله د طرف نه رزق میلاوي. او کم سړی چې وي هغه دا رزق روزي چې دا هغه دی غلوي او هغه دی د ځان سره ایثار کی خلقو ته حاجتي او دی هغه ځان سره ایثاره کړي او خلقو ته نه ورکوي. د حدیث مبارک کې راځي وي په دې سړي باندې ملعون د الله لعنت وریږي. ار هغه دکاندار چې هغه د بهر نه څیز راوړي او دلته خلقو ته ضرورت وي او دی د خلقو د ضرورت او خلقو ته حاجت ته د هغې باوجود د دا څیز ایثار کړی وي چې دا به نرخ وکړي او دا به ګران شي نو حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ملعون په دې کس باندې د الله د طرف نه لعنت وریږي. پکار دا ده چې د مسلمانانو د خیرخواهۍ خیال وساتلی شي چې مسلمانانو ته د یو څیز حاجتي چې هغه ورته په ټیم باندې ورکړلی شي. یو حدیث مبارک کې راځي چې څوک په مسلمانانو باندې د مسلمانانو د خوراک سیزونه د 40 ورځو نه زیات ایثار کی د خوراک سیز او خلقو ته حاجت یو دی نه ورکوي نو حدیث مبارک کې راځي وی دا کس په الله تبارک و تعالی د جزام په مرض باندې اخته کی او په غریبۍ کې به اخته کی. جزام مرض به پې راشي دا وجود به یې دوړیږي او غریبۍ کې به الله مبتلا کی ځکه چې دی د مسلمان د خیرخواهۍ خیال نه ساتي نو موږ او تاسو له هر ټیم کې ټولو خلقو له دا سوچ فکر پکار دی چې د مسلمانانو د خیرخواهۍ خیال وساتو د یو څیز مسلمانانو ته حاجتي نو پکار دا ده چې هغه ورته په هغه ټیم ورکو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې مرزوق دې سړي ته به د الله د طرف نه رزق میلاویږي نو پکار دا ده چې د مسلمانانو د خیرخواهۍ خیال وساتو.